أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة هود 12 سپارہ اور سورة هود کی 118 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك كوختل ربك ربستا لجعل الناس خامخ غرزول به خلق أمة واحدة دليوا ولا يزالون هميشه بيدوي مختلفين اختلاف كونكي. ودي آية كريمة الله سبحانه وتعالى فرمي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لأن الله سبحانه وتعالى غوښتله دا ټول خلق وي په یو امت به جوړ کړي. دلته سوال پیدا شو چې الله سبحانه وتعالى ټول انسان ولې یو ډول نه جوړي چې ټول انسانان یو شي، چې ټول تابعدار جوړ شي، نافرمانه پکې نه وي. د دې وجه بیانوي چې د ټول خلق مختلف تر ډلې په دې کې د الله سبحانه وتعالى ناشنا حکمتونه دي. ورنه الله سبحانه وتعالى دا کولی چې د ټول انسانان را یو ځای کړي، ټول نه یو جماعت جوړ کړي، یو ډله ته جوړه کړي او ټول په هدایت باندې روان شي. نو په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالى خبر ورکړی دی چې الله رب العالمین په دې خبر کامل قدرت لري چې ټول انسانان د کفر یا د ایمان یعنی صرف په یو لار راجمع کړي، یعنی ټول په کفر راجمع کړي یا ټول په اسلام راجمع کړي. لیکن الله سبحانه وتعالى داسې نه دی غوښتلی او په دې وجه داسې نه دی شوي. خلق به همیشه د عقیدې او د دین په باره کې په خپل منځ کې اختلاف کوي. څوک به یهودیان، څوک به نصرانیان، څوک به مجوس، څوک به مشرکان، څوک به مسلمانان، تر دې چې قیامت قایم شي. البته د دوی نه چې چا د الله رب العالمین په چا باندې رحم وکړو هغه به د خپل نبی په صحیح دین باندې قایم وي. الله چې کوم پیغمبر را لېږلی د هغه په چې کوم صحیح دین دی په هغې باندې به قایم وي او نسلا بعد النسل په هغې باندې به عمل کوي تر دې پورې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله آخري دین راواغېستو او دنیا ته تشریف راوړ. نو دوی د هغه تابعداري وکړه، په هغه باندې ایمان راوړو، د هغه سره ملګرتیا وکړه. نو الله سبحانه وتعالى دغه مؤمنان ته په دنیا او آخرت دواړو کې نیکبختیا ورکړه. همدغه خلق دا فرقه ناجیه ده، یعنې نجات موندونکې ډله یادېږي چې دغه ډله به نجات بیا مومي. او تر اوسه پورې چې څوک هم د قرآن او د سنت په دې لاره باندې روانېږي نو د هغه شمار به په دغه فرقه ناجیه کې
یعنې هغه ډله چې هغه نجات موندونکې ده. او دا به د هغه خلق نه چې د هغوی چې الله رب العالمین په هغوی باندې رحم وکړي. ولو شاء ربك كغتل ربك رب صلى جعل الناس خامخ غرزول به خلق امه واحده امت یو ډله به جوړ کړي وي یعنی ای علی دینی یعنی په دین باندې به ټول په یو دین باندې روان کړي وي په اسلام باندې. ولا يزالون همیشه به دوی مختلفین اختلاف کوونکي مختلفین ای عن دین الله یعنی اوریدونکي د دین د الله تعالی نه. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د دین مخالفت کوونکي دا اختلاف والا دی. که بعضې جاهله شاني ناپوه کمخله د عالم چې دا کوم مسلې کوي د دین دا اختلاف پیدا کېږي. دا اختلاف د دین نه پیدا کېږي. ته ته هغه دین بیان کو دا اختلاف ما او تا کوو. ان ته قرآن بیان شو حدیث ته بیان شو اختلاف په کتاب پیدا کو چې ته نه منې د هغې مخالفت کې. الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې رب ستا. الا من رحم ربک د رحمت نه مراد توفیق د هدایت او د حق دی چې الله رب العالمین به ته توفیق ته هدایت ورکړي په سمه لار به روان شي د حق توفیق به ورته ورکړي. حسن رحمه الله وایي چې خلک به په قسمه قسمه دینونو کې مختلف وي مګر په چا چې الله رب العالمین رحم وکړي نو هغه به اختلاف کوونکی نه وي بلکې هغه سړی په حق باندې روان وي. الا من رحم ربک یعنې په چا چې رب العالمین رحم وکړي. امام مجاهد رحمه الله وایي اختلاف کوونکي دا کم خلک دا اهل باطل خلک او د من رحم ربک د دینه مراد یعنی هغه چې په الله په چا رحم وکړي دین اهل حق مراد دي. ولذلك خلقهم د دې لپاره چې ولذلك خلقهم د دې لپاره پیدا کړی دي. ولذلك خلقهم یعنی الله رب العالمین انسانان په دې وجه پیدا کړی دي چې د عقایدو او د ادیانو اختلاف په نتیجه کې د دوی جماعت یعنی څوک خلک څوک به جنت ته داخلېږي څوک به جهنم ته داخلېږي. ځکه د الله رب العالمین دا قطعي فیصله ده لکه په دې کې آخر کې فرمایي وتمت کلمة ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین یعنی پوره شو د فیصله د رب ستا چې الله وایي خامخا زه به ډکوم جهنم د انسانانو د پیریانو نه. نه د رب العالمین فیصله ده چې هغه به د نافرمانو بندګانو د پیریانو او د انسانانو نه به جهنم ډکوي. ولذلك خلقهم په دې ذلک کې درې اقوال دي. بعض وایي چې رحمت ته اشاره ده او بل قول پکې دا چې اختلاف ته اشاره ده خو ظاهره دا ده چې دا اشاره مجموعه اختلاف او رحمت ته یعنی اختلاف د ټولو رحمت د بعضو دپاره یعنی اول به ټول اختلاف وکړي بیا په بعضو کسانو باندې الله رب العالمین رحم وکړي لکه په دې سورة شورا کې تیر شوي دي سورة شورا کې راځي په دې 7 نمبر آیات کې فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یو ډله په جنت کې او بل ډله په اور کې او مخکې تیر شو په دې صورت کې فمنهم شقی و سعید یعنی بعضې بدبخت او بعضې به نیکبخت دی د نیکبختو دپاره جنت او د بدبختو دپاره جهنم دوه ډلې به شي یو ډله جنت او بله جهنم ته دا تفسیر ابن عباس دلته منسوب دی په دې کې اشاره چې الله رب العالمین ته د مخکې نه معلومه چې زه به انسانان پیدا کوم په دې کې به دوه ډلې جوړېږي یو ډله به اختلاف ولی او بله ډله به منونکي
دا په هر علاقه کې ته وګورې چې کله قرآن بیانېږي حدیث بیانېږي نو دوه قسمه خلک په دغه علاقه کې یو قسم خلک په هغه خلک دی چې هغه چې کله قرآن بیان شي حدیث بیان شي هغه واوري په هغې باندې عمل وکړي او بل قسم خلک پکې هغه دی چې کله واوري نو هغه پکې اختلاف پیدا کړي منی نه اختلاف پکې پیدا کړي بیا دا اختلاف د مولا پیدا کړو وتمت پوره شوې دا کلمتو فیصله ربک د رب ستا وتمت کلمت ربک د دې کلمې نه مراد دا دی چې الله رب العالمین دا فیصله کړې ده چې زه به پیریان او انسانان ټول جهنم ته داخلوم لکه سورة مریم کې راغلی دی 71 نمبر آیات کې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا نو کافر مؤمن ټول به جهنم ته بوځي بیا په تقوا او په ایمان سره په دې باندې به خلاصېږي یعنې ټول انسانان به یو ځل په جهنم باندې ورتېرېږي که هغه پیغمبران دي که هغه شهدا دي که هغه مؤمنان دي یعنې ټولو په دې جهنم باندې ورتېرېږي او چې کوم خلک د جهنم مستحق نه هغه په دې جهنم کې پاتې شي نو په دې وجه شریعت داسې عملونه ښودلي دي چې کله د یو انسان په هغه عمل په خپل دغه عمل وکړي نو جهنم د خلاصۍ میلاویږي لکه هغه اسباب یو کال دوه مخکې موږ بیان کړی و جهنم د په کوم عمل سره انسان بچ کېږي او جنت ته په کوم عمل سره انسان جنت ته داخلېږي دا موږ بیان کړی و یا د دینه مراد دا وینه د الله تعالی د ملائکو ته چې الله سبحانه وتعالی فرمایي وتمت کلمت ربک پوره شوې ده فیصله د رب ستا لأملأن جهنم خامخا ډکوم به جهنم لره من الجنة د پیریانو والناس او د انسانانو اجمعین ټولو نه یعنې کوم چې دې مستحق دي په دې دواړو کې یعنی په دې پیریانو انسانانو کې کم د جهنم مستحق دي او کم د جنت مستحق دي نو جهنم والا جهنم ته جنت والا جنت الله سبحانه وتعالی ټول مسلمانان جنت ته داخل کړي الله دې جهنم نه لري وساتي وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين